هراغلی او هرکلی تاسو ته په کمپیوټر ورډ کې زه محمد ادریس او نن به موږ د لومین 11 نمبر ټیوټوریال جوړو. په دې ټیوټوریال کې به موږ پروجیکټ پوره رندر کوو، د هغې نه به پیک هم اخلو، پوره په ډیټیل سره به پې کار کوو. راځو خپل کلاس طرف ته، راځو آبجیکټ کې، په آبجیکټ کې امپورټ ته، امپورټ کې راځو امپورټ نیو ماډل. زموږ سره چې کوم خپل ماډل په کوم کې سیو دی، فار ایگزامپل زموږ سره په دې کې په فولډر نمبر 4 کې سیو دی. زه د دې نه راغلم ډرایینګ نمبر 3 ओके मैं को दा फाइल में इंपोर्ट को फाइल जंग सर इंपोर्ट शो दल तम क्लिक को जंग सरा फाइल चिकम दे इंपोर्ट शो डिजाइन जंग सरा राग राजू दे एनवायरनमेंट पम जोड़ो दिले में मटेरियल हम वर्क और बदी के बा पिक्चर बते हम आखलू د ټولو نه مخکې موږ راځو میټیریل طرف ته. راځو میټیریل م کلیک کو، تام ورته کلیک کو، په دې موږ څه وکړو اوډ میټیریل اپلای کوو. کوم یو؟ اوډ آوټډور اوډ میټیریل پې اپلای کوو. فار ایگزامپل په دې کې موږ میټیریل خوښوو چې کوم میټیریل موږ ته مزه نه ښکاره شو هغه میټیریل به پې اپلای کوو. फॉर एग्जांपल मूंग पे दा मटेरियल अप्लाई को दे स्किल लगटो दी मटेरियल पदे बड़ा बर क्लिक को पदे मटेरियल राबशु स्किल बेलक गाट को दूसरा दे स्किल गाट राजू ग्लास ने स्पेलक सेवा को रिफ्लेक्टिविटी पे कमो और बम पे ऑन को सर बम खत्म शो बम ऑन शोस सर बदे की बम हम ओशो उस राजू पल दिए हुए मटेरियल को दा कम वाल चे दिन रैबिट वाल ची कम दे दिले बम राशु आउटडोर के आउटडोर के बम राशु स्टोन था स्टोन नवदीना मुंगे पिक को कुनी तासु दिल खपल मटेरियल हम पिक कॉल शी लगा. फॉर एग्जांपल ज कस्टम तरालम कस्टम के स्टैंडर्ड तरालम पर स्टैंडर्ड के वहाँ पर मैप क्लिक को और जरालम जूम सरल द टेक्सचर दी देखिए स्टोन टेक्सचर. फॉर एग्जांपल माते दा टेक्सचर पिक को दागजुम सर बदी बांधे हम इफ्लाइशु दागा इफ्लाइशु बिया राजुम देला दिले बम कलर वर्कू ग्रे कलर हम वर्कू यदि दा टॉप ते दिले ब वाइट कलर वर्कू कलर दूसरा वाइट कलर बिया मुराजू दूसरा चिकम दा 5 थी द ग्रेल दा देवांदे मुंग मेटल प्ले को पदेम क्लिक को रालू आउटडोर था आउटडोर की मुंग रालू मेटल था मेटल की मुंग दाया इफ्लाई को ओके दा हम मटेरियल इफ्लाई शो बिया राजू ओड था पदे ओड इफ्लाई को डाम क्लिक को आउटडोर ओड दावडम पे अप्लाई को बिया राजू दे कॉलम वाला कॉलम हम क्लिक करो स्टैंडर्ड मैप और पदिमान दे मुंग चिकम दे द मटेरियल अप्लाई को बिया मुंग राजू दे फ्लोर ला जो सरदा फ्लोर दे बदेम क्लिक को राजू इंडोर के टाइल ला टाइल की पे मुंग कमी फ्लाई को फॉर एग्जांपल मुंग पे दा टाइल फ्लाई को दे स्किल लखूं राबशु कम टाइल चिमंगी प्ले करो दायो पदे बड़ा बार क्लिक को और स्किल बेले काट को सारी लग दरमियाना उम्र आओ ग्लास निस्बत पे सेवा को रिफ्लेक्टिविटी हो बपीमी और रिफ्लेक्ट बपीम आल को बियर आजू सर्च कम डोर दे दा मेन गेट चे दे दाबा क्लिक को
سټینډرډ ته به راشو ساري سټینډرډ نه به وځو واپس کلر ته به راشو او په دې باندې به بلیک کلر اپلای وکړو او اوکې به وکړو نیکسټ به موږ راشو دې روډ دې سایډ ته دا به کلیک کړو را به شو آوټ ډور ته په آوټ ډور کې به موږ راشو سټون ته دې به موږ یو قسم فار ایگزامپل دا سټون دا یو به چیک کو چې کوم په بهتر ښکاري او په اپلای کو دا په موږ اپلای کو اوس راځو روډ ته روډ هم کلیک کو اینه به بیک لاړ شو اسپالټ ته به راشو په دې به د اسپالټ ساری واپس راځو روډ سایډ ته دا هم کلیک کو نه بیک ووتو آوټ ډور کې سټون او دا هم پې اپلای کو اوس راځو روډ ته روډ هم کلیک کو به راشو آوټ ډور ته دې کې اسپالټ او اسپالټ به پې اپلای کو په دې به ډبل کلیک وکړو د دې سکیل به لږ غټ کړو د اسپالټ سره دا جوړ شو سره دا ولګېد اوس راځو د دې سره دې سایډ ته ټریز لګو دا به اوکې کړو موږ سره دا یو وال دی د میټیریل هم چینج کوو دا به کلیک کوو آوټ ډور ته به راشو کسټم کې سټینډرډ کې به موږ میپ کلیک کوو او دا میټیریل به پې اپلای کوو او اوکې به کوو دا هم زموږ سره وشو بیا راځو موږ چې کوم دا بلاک ته وایټ ښکاري جو زموږ سره مین بلډینګ دی سټینډرډ ته به راشو ګلاسنس به پې لږ سیوا کړو ریفلیکټیویټي به پې کمه کړو او ریفلیکټیو به هم کم کړو سکیل به هم لږ غټ کړو او دا پې هم لږ سیوا کړو کټنایزیشن پې هم لږ سیوا کړو بیا راځو دا اوکې کوو ابجیکټ طرف ته راځو ابجیکټ هم پک کوو راځو نیچر ته نیچر کې موږ ټری کلیک کوو ایډ پلانټ کلیک کوو نه موږ ټریز رالو دا یو او دیز نه ماس پلیسمنټ رالو او د دیز نه سټارټ اخلو تر دیز پورې دا اپلای کوو سره هم دا اپلای شو دغه شان د دې نه ریورس لږ راځو اوکې کوو دا ټریز ته راځو دیز نه موږ چې کوم ټریز رالو فار ایگزامپل دا ټریم را واغستو دیز نه به سلیکشن والو د دې پورې به کلیک وکړو دا به موږ سره وشي دا به ترې ډیلیټ کړو او اوکې به وکړو ور به شو فرنٹ الیویشن ته دغه شان دې سایډ ته هم سره موږ ټریز لګو ټریز به سلیکټ کوو دې ټریز ته به راشو فار ایگزامپل دا ټری به افیکټ کوو ماس پلیسمنٹ دیز نه به دا اپلای کو دا یو به ترې ډیلیټ کو موږ سره دا ټری هم ولګېدو را به شو د دې بیک ته هم رسو لګو چې موږ سره شاته انوایرمنټ نه ښکاري
دا به اوکې کو. را به شو ټریز ته. ټریز کې به مو دا را واخلو نو سلیکشن به پې واخلو د دې پورې به کلیک کو او دا به ترې ډیلیټ کو او نمبر اف آیټم به سیوا کو او اوکې به کو. را به شو فرنٹ ویو ته. کیوں به پریس کو اپ کو دا چې برا شو ای به پریس کو لږ به ډاون کو دا زوم آؤٹ به کو داسې دا به اوس موږ پکچر ته سازوو. را به شو یو کار به را واخلو دیز نه یو سلیکشن واخلو کار موږ دا یو پک کو او دلته هم ولګو ساری دلته کلیک کو دا به کراس کو دغه زموږ سره به پلی ماس پلیسمنټ کې د موږ به ابجیکټ پلیسمنټ پلیس ابجیکټ ته واړو دا به کلیک کو او دیز نه به دا کار پک کو او دا به دلته ولګو او دا به هم روټیټ کو. د کلر به چینج کو وایټ سر دا کلر هم چینج شو. سر دا سیټینګ وشو موږ سره صرف دلته د وینډو دا ګلاس پاتې شو. را به شو میټیریل ته په دې به کلیک وکړو میټیریل وینډو ګلاس دا به ګلاس ته هم واړو ګلاس ته هم چینج کوم. په دې کې دا ټری لږ هغه برانچز چې کوم دی هغه دې ته انټر شوي دي دا ټری به ترې لږه موو کړو مونږه. بیا به دلته راشو د کلر به مونږ چینج کړو کلر یې مونږه بلو کړو. پراپرټي ته به راشو ټرانسپیرنسي به پرې لږه کمه کړو نو سره بلو کلر کې شو کېږي. ریفلیکټیویټي به پرې لږه سیوا کړو. راځو دا ټری ته لږه موو کوو دا اوکې کوو پلیسمنټ ته راځو نیچر ته اوړو او موو سلیکټ کوو او دا ټری لږه موو کوو. دا مونږه موو کړه دلته یو بله ټری لګو فار ایگزامپل دا یو ټری به مو دلته ولګو. دا به لږ فرنټ ته را موو کړو دې سره نږدې سره دی الیویشن کې لوک ورکو. سو دا کیمرې ته فټ کوو پکچر ته اخلو کیوں پریس کوو لږ اف زوم دا زوم سره کیمرې ته فټ شو. راځو کیمرا ته کیمرا ویو کې دواړو طرفو ته برابرو یو شان انوایرمنټ لږ زوم کوو زوم شو کیمرا باندې کلیک کوو زوم سره پکچر ووتو. راځو په دې افیکټ اپلای کوو سن افیکټ ته رالو سن ډایرکشن ورته چینج کوو سن ډایرکشن چینج شو. بیا راځو افیکټ ته په افیکټ کې راځو موږ شیډو ته شیډو موږ څه کوو دا لږ وایټ کوو شیډو هم چینج کیږي کور رینج پې سیوا کوو زموږ سره شیډو کې چینجز راځي تاسو یې دي اینه برایټنس هم د شیډو لږ سیوا کوو موږ سره شیډو
برایټنس هم سیوا شو د سکیم هم تاسو ته پته لګي. بیا زه راځم افیکټ ته. په افیکټ کې راځم سټایل ته او په دې کې راځم کلر کریکشن ته. کلر کریکشن کې ګاما لکه سیوا کوم، سچوریشن په هم سیوا کوم، سره خپل پکچر د دې نوزي. راځو کلاود ته، افیکټ ته راځو، دیکھي کلاود ته رالو، د کلاود افیکټ چینج کوم، پوزیشن سره کلاود افیکټ شو، ماسټر کلاود لږ ختمو، نارمل کلاود جوړو، کلاود افیکټ شو. راځو افیکټ ته، په دې 2 پوینټ پرسپیکټیو اپلای کوو، کیمرا ته رالو، 2 پوینټ پرسپیکټیو په اپلای شو، سره پکچر دا چې کوم دی اوس رینډرینګ ته تیار شو. راځو په پوسټر باندې کلیک کوو، ډیسکټاپ ورته کلیک کوو، دله ډبل ا نیم ورکو او سیو کوو. دې زموږ سره رینډرینګ سٹارټ کو، دا به 10 نه 15 منټه پورې ټایم اخلي. زموږ سره پکچر رینډر کیږي، روان دی، ورسېدو تقریبا 3 نه 4 منټه پورې دا اخلي. نو ټایم بم نه لی، جسٹ 2 منټس به اخلي. زموږ سره د پکچر رینډر کمپلیټ شو. راځو ډیسکټاپ ته خپل پکچر چیک کوو چې زموږ سره څنګه رینډر وته دی. مینیمایز کوو، کیډ هم مینیمایز کوو، هم مینیمایز کوو. راځو زموږ سره دا پکچر ایکسپورټ شوی دی، نه د زموږ سره خمزناک فل ایچ ډي پکچر ایکسپورټ شو. د کمپیوټر ورلد د طرف نه دا زموږ سره د لومین 11 نمبر ټیوټوریال په نیکسټ ټیوټوریال کې ان شاء الله مزید مو بل پروجیکټ